سلامونه ګرانو ملګرو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ، صحت مو ښه وي، د اختر مو ډېر مبارک شه. زه دلته د کاناډا په ټورنټو ښار یو ورکوټي ښارګوټی دی، پیکرینګ نومیږي. دلته د جومات و مخې ته ولاړ یم. دلته ډېر غټ لاین لګېدلی دی او د اختر لمونځ لپاره ټول دلته انتظار دی چې اختر لمونځ وکړي. نو زه غواړم چې تاسو سره دغه خلک تاسو ته وښیم، تاسو سره شریک کړم او د دې تر څنګ لمانځه ته چې دلته خلک راغلي دي، مسلمانان، دلته بېلابېلو هېوادونو مسلمانان دي چې راغلي دي او د اختر لمانځه ته انتظار دي. زه به تاسو ته دغه صورتحال وښیم. ګورئ، دې ته عثمان، مسجد عثمان وایي. دا دلته یو ډېر لوی مسجد دی، د افغانانو مسجد دی، خو البته دلته د هر ګوټ نه چې دلته کوم میشت مسلمانان دي هغه راځي او دلته لمونځ کوي. تاسو ګورئ چې دلته څومره رش دی، دا ټول په لاین کې ولاړ دي لمانځه ته. څو جمع شوي دي، دا ګمان کوم چې اخري جمع ده چې زه هم راغلی یم، ورته انتظار یم چې په خیر د اختر لمونځ وکړو. نو موږ هم په لاین کې دلته ولاړ یو، خو تاسو وینئ دلته د میرمنو قطار دی او بیا د نارینهو قطار اوس ډېر زیات و، خو ګمان کوم چې په مسجد ته د ننوتو باندې شروع شوې ده. ګورئ، دلته موسم هم نن ډېر زیات ښکلی دی او خلکو ګوره رنګارنګ جامې اغوستي دي او ډېر خوشحاله ښکاري، د اختر لمانځه دپاره انتظار دي. نو اوس بله جمع چې راوځي په خیر موږ ورځو. تاسو به دلته پوهېږئ چې په کاناډا کې د بېلابېلو هېوادونو مسلمانان میشت دي. نږدې 1.8 میلیونه مسلمانان دي. خپله د کاناډا نفوس دومره زیات نه دی، نږدې 40 میلیونه ته رسي. په دې کې نږدې 2 میلیونه یعنی 1.8 میلیونه مسلمانان دي چې تاسو ګورئ چې دا یو ډېر ورکوټی جومات دی. دلته دومره زیات رش دی، بلکل د پارکینګ ځای نشته، بلکل دلته د پارکینګ ځای نه دی پاتې او ټول راځي دلته د لمونځ لپاره. البته نورو ښارونو کې دې نه هم ډېر بیروبار دی. څو جوماته مونږ چک کړله، ټولو کې ډېر زیات بیروبار ښکارېده او په دې هیله چې ستاسو اختر هم خوندور وي او ښه وي او په خوشحالۍ یې تېر کړئ. نه پوهېږم چې ستاسو به څه پلانونه کړي، قربانۍ به مو کړي وي نه مو کړي. ډېره مننه ستاسو پیغامونو څخه. ستاسو دې هم اختر مبارک شه. علي محمد اکبر پیغام را لیږلی دی او همداراز صفت الله شنواري صاحب وایي اختر مبارک شه. ستاسو ټولو د اختر ډېر مبارک شه او په دې هیله چې خوندور اختر ولرئ او ښایسته اختر ولرئ. نو زه به تاسو ته بیا هم کوشش کوم چې د دې حال درکړم، تاسو ته ښې شیبې غواړم او تاسو سره به مخه ښه وکړم په خیر. زه هم څو شیبو کې جومات ته ننوځم د اختر لمونځ ته په خیر. نو دعاو کې مو یاد ساتئ. تاسو ته ښه وخت غواړم، ښه اختر غواړم. د الله په امان.